کړی و لږ ډېر څیز پکې پاتې دی هغه به انشاءالله العزیز ځان ریکور شي کوشش جاري دی او په الحال چې کوم دی نو داسې ګیم مونږ ته مخې ته نه راغلی او په الحال چې کوم دی یوازې په دې ټولو وارداتو کې چې کوم دی دی شامل زه د مټې د پریس کلب او د سوشل میډیا ټیم شکریه ادا کوم چې په ډېر شارټ ټایم باندې هغوی زموږ د پروګرام ته حاضر شو د واقعیت شوي دي په 10 تاریخ باندې چې کوم دی نو باسخیره مټه ایریا کې زموږ ملګری چې کوم دی نو محمد الیاس ولد محمد طاهر سکنه باسخیره د چونکې تللی و پېښور ته او ماشومان د ماما کړی دی نو دی چې کله کور ته راغی نو د ده د کور نه غلا شوې وه دی امیډیټلی زموږ ګوتی او 3 هارونه یو عدد سلسله جمر چې ورته وایي او 2 جوړې بالیان چې ورته وایي او فایل 2 عدد فایل چاندي والا یو راډو غړی او څه پیسې چې کوم دي دا زموږ نه پټې شوي دي دې چې کله موږ دا رپورټ لانچ کړو په دې باندې زموږ مټې سچو صاحب او زموږ کریم الله خان او سره چې کوم دي نو انویسټیګیشن ایو رحمان خان زموږ د مشرانو د ډي پی او صاحب اس پی سي فرانسوا خصوصي هیئت باندې موږ یو ټیم جوړ کړو چې هغه زما سربراهۍ کې زموږ نواب خان سچو صاحب ملګري موږ سره په ساینسي بنیادونو باندې چې کله موږ په دې کې خپل تفتیش شروع کړو نو موږ ته الله پاک په فضل کرم سره یو ملزم چې کوم مخې ته راغی چې هغه تاسو مخې ته ولاړ دی محمد عمران خان ولد مظفر خان سکنه باسخیره چې دا د دې الیاس ملګری هم و د ده نه دا غلا کړې ده په دغه ورځ باندې مظفر خان دا محمد عمران خان چې کوم دی نو دا سابقه پولیس والا دی د 15 میاشتې مخکې د پولیس ډپارټمنټ نه لرې شوی دی او په دې عادتونو باندې او په دې غلطو کارونو باندې نو هغې کې نه د الحمدلله زموږ د نواب خان او کریم الله خان استاد الرحمن خان په نگرانۍ کې چې کومه ریکوري وشوه نو په هغې کې 7.5 تولې سونا برآمد شوه 2 عدد فایل چاندي والا یو عدد راډو غړی او 8380 روپۍ چې کوم دي دا برآمد شو نو دا یو ډېره لویه کامیابي ده او زه په دې کامیابۍ باندې د خپل ټیم ته مبارکبادي ورکوم چې زما ټیم الحمدلله زما په سرکردګۍ کې لګیا دی کار کوي او کله نه چې موږ مټې ته راغلي یو زما دا ټیم الحمدلله تاسو ته پته ده چې ډېر کیسونه الحمدلله دلته حل شو که هغه د مرډر کیسونه دي که هغه د غلا کیسونه دي که هغه د موټرو کیسونه دي که چا موټر تختولی دی که چا موټرسایکل تختولی دی الحمدلله ټول ورک آوټ شوي دي زموږ په موجوده حالاتو کې چې کوم دی په مټه کې د امن په حواله سره زموږ ټیم ډېر ټیک ټاک کار کوي الحمدلله ډېر زموږ چې کوم دی مین منډیټ چې کوم دی هغه دهشتګردي ده په دهشتګردۍ باندې زموږ الحمدلله ډېر ښه کار روان دی الحمدلله په مټه تحصیل کې ډېر ښه امن روان دی نو دا یو غټه کامیابي وګڼم دا موږ ستاسو مخې ته کېښودله چې کوم د دې ملزم نه دا برابرګي شوې ده او زه یو خبره بیا هم د مټې د خلکو ته ویل غواړم چې ستاسو د مال او د جان تحفظ د مټې پولیس به انشاءالله العزیز 24 غنټې به حاضري او موږ به ستاسو د مال او د جان تحفظ کوو الحمدلله دا هېڅ قسمه کمپرومایز په دې کې نه کوو یو ریکویسټ ورته کوو چې کله هم تاسو خپل کورونه نه ځئ نو د خپل کورونه خوشي مه پرېږدئ خپل کورونه چې کوم دی نو د دې د حفاظت لږ ډېر بندوبست کوئ او بل په دې ملګرتیا کې لږ خیال ساتئ هغه ملګري مه جوړوئ چې هغه ستا د مال ستا د جان غلي لکه څنګه چې د الیاس ملګرتیا وه د سره
او په ملګرتیا کې ورسره دا کار کړی دی، نو هغه ستا ملګری جوړ شو، هغه ته ستا د کور هغه ټوله سیکرسي او هغه هر څه معلومیږي، نو داسې غل معلومول دا ډېر ګران کار وي، ځکه چې دوی په پېښور کې وو، بچي چې کوم دی نو په د ماما کره تللي وو، خوشې کور وو، نو دا خو ډېره ګرانه خبره وه. خو دا خو لکه زمونږ دا ټیم چې کوم دی، لکه چې کوم موجوده ناست دی، دا د دوی هغه مخلصانه کوششونه دي چې الله پاک موږ له کامیابۍ راکوي، او دې ملګري ته چې نن کوم خپل د چې کوم نقصان شوی، کوم تاوان شوی، الله پاک هغه برحمت کړو، او انشاءالله